د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوی شان د رفعت او د عظمت متعلق میں خبر شروع کړو او 13 جمعه میں د طویل چې حضور پاک کے کم کمالات او الله کم بہتری ورکړي او کم خشته صفاتونه د پیغمبرانو مخکې د نبوت نه مخکې د پخوانو کتابونو مولایانو راهبانو نجومیانو کاهنانو د حضور پاک متعلق خبرونه ورکول چې دا هم هغه میاشته دا غوی ته د غیب علم نو دا غوی د خپل دا د نجوم و غیره علم خو حقیقت نه لري خو هغوی په خپل غالب ګمان کې لګیا و هغوی څه نښې څه کسبي غوندې یو شی دی کله سمې مخوري او په مخکې کتابونو کې هم د حضور پاک صفتونه او ذکرونه دا پیشنګویی وي چې دا هغه ورځې دی هغه میاشته چې د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته راتلو والا او د هغې څه بعضې واقعات مې ستاسو مخکې ذکر کړ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی زه یو تجارتي سفر باندې تلم عمر مې کم و کشر شام ته تلم یو تجارتي سفر وی هلته یو ځای کې ناست وم یا مې سودا غشته یا مې خرڅوله خلقو ته مې لږ نصیحت کو چیرې مهرباني وکړئ دا تجارت داسې کوئ داسې کوئ داسې کوئ وی مخامخ یو غر و په غار کې یو راهب نه مخامخ یو ګرجه وه د عیسایانو چرچ چې ورته وایي او په هغې کې یو پادري و وی راکوش او دی د مټه کلکونې وه وی ما ته وی چې تا نه به بادشاه جوړیږي او دا مخامخ ګرجه ده ما سره لیکلو کا چې دا به نه روانه ما له خندا راله چې خدایه عرب او په هغې بادشاهي کول دا پادري چې دی دا د عیسایانو ملا دا د دماغ خراب دی که په ده څه بلا شوې ده عرب خو قبایلي خلق دی یو قوم دی یو ملک دی هغې د چا مشري منې او ما ته ګوره ده خو یو کمزورې سړی یم د یو کمزوري انسان بادشاهي او بیا په عربو دا ته څه وی وی چې بس ته ماله لیکله وی خیر سړی را سره په باس شو ما ته چا وی چې تا نه پیسه دي بابا جوړ دی او که ناجوړه دی روغ دی او که لیونی دی زه خو په تی څه ګمان راغی لیکل والا ورکه وی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی بس ما یې راشه ځان ته خلاص کا ما لیکلو کل که زه چارې باچا شوم په د علاقه مې حمله کوله نو دا چرچ دا ګرجه به نه روانو خبره تیره شوه زمانې اورېدې حضور پاک د نبوت دعوه وکړه بیا حضرت عمر په ایمان راوړ او د رسول الله مبارک د وفات نه پس تقریبا 2.5 کاله د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بادشاهي وه بیا د حضرت عمر بادشاهي شوه او عمر فاروق باقاعده اعلان وکړ د فتوحات اسلامیه و شروع شو 2 لکه مربع میل علاقه دا په اسلام لاندې راله د مسلمانانو بادشاهي شو عراق فتح شو عراق سره خوا کې د ایران علاقه تر د افغانستان د څه حصې پورې او داسې دا کرد او کردستان یمن او مصر او شام دا ټول علاقې د اسلام لاندې راله او چې کوم ځای باندې د اسلام فتوحات په 3 خبرې دي کافرانو سره یو دا چې صلح هم ورسره کولی شي حضور پاک د حدیبیې په مقام د مکې مشرکانو سره صلح کړی دویم دا که هغوی ستا قانون مني ستا ټیکس مني جزیه ورته وایي نو بیا هم غږ ورته مه کوه خیر کوي به سره په زور څوک مسلمانول او په زور باندې اسلام لا اکراه فی الدین دا نشته چې ته به خامخا مسلمانېږي او که مسلمان نه نو زه دې وجنه
نه کاغه ده وایي چې بس ته ما سره یو جوړه وکړه یو صلح وکړه یا په داسې طریقه صلح کوي چې زه ستا مشري منم ستا د اسلامي حکومت چې څه ټیکسونه دي یا جزیه ده هغه منم بس غږ ورته مه کوه قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر څنګه دی من الذين اوتوا الكتاب والمشركين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون د آیت کې تیر وته خو چې جزیه درکوي او ټیکس درکوي غږ ورته مه کوه دا فتوحاتو سلسله شروع وه لښکر د مسلمانانو چې دغه علاقې ته ورسېد او هغه ګرجی روانوله هغه سپین ږیري موجود هغه وی تاسو دا نه شئ روانولی ولې وی ستاسو د مسلمانانو بادشاه ماله لیکل راکړ دا لیکل حیران شو حضرت عمر خو موږ ته ویلی دي چې څومره ګرجي وي که دا خلک ستاسو سره صلح کوي یا ټیکس جزیه درکوي پرېږدی او کنه اسلام سره مقابل راځي او په جنگ راځي نو بیا ختموي وی باباجي ته راځه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له باباجي بوته سره د هغه خط وی دا ما کله درکړی دی وی دا یو تجارتي قافله کې ته راغلی وی او بابا چې تا نه ما خط واغېسته وی تا ته څه پته ولګېد هغه وخت کې چې زه به د مسلمانانو بادشاه جوړېږم وی زمونږ په کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر ټول صفتونه پراته دي یو ځای نه بایبل تاسو ګورئ تورات وګورئ انجیل وګورئ زبور وګورئ قسم دی د حضور پاک نوم پکې دی چې د پیغمبر علیه السلام نوم محمد دی یعنی هغوی په خپله عبرانۍ ژبه کې پیغمبر محمد نوم څه ستایلی شوی هغه شخصیت چې خلک یې صفتونه کوي په دې الفاظو چې آخره زمانه کې یو پیغمبر به راځي او د هغه نوم به سي د هغې معنا دا ده چې خلک به صفت کوي صفت کرده شده او د پلار نوم به سي د الله بنده دا شته دي تاسو وګورئ په انجیل کې شته بایبل کې نو عبدالله معنا د الله بنده ده که او مور به سوکی د مور نوم به سي نو هغې خو عبرانۍ او سوریانۍ کې دي خو معنی دا ده چې امن والا نو آمنه د مور نوم دی که سخت خبرې به چا سره په خولې نه کوي د زړه نه به چا سره روان او بغض نه ساتي په بازارونو کې که تجارت کوي شور و شغرب به نه کوي ښه اخلاق به وي او الله به په دغه پیغمبر یو کوږ قوم نیغی هغه قوم چې د دین نه لرې دی په دین به یې برابروي دا ټول چې د رسول الله مبارک څومره صفات دي دا پکې حتی د پیغمبر مبارک د شکل شباهت سترګې به یې داسې پوزه به یې داسې غوږونه به یې داسې دا لا پرېږده حضور پاک د هغه د ملګرو صفتونه پکې دي نو په پخوانو کتابونو کې د حضور پاک د ملګرو د خلیفګانو ما چې تو کتې نو ما چې دا خو زمونږ کتاب کې چې د آخر زمانې د پیغمبر کوم دویم ملګری او د هغه نه پس په خلیفی دا سړی دومره د پیغمبر ذات څه کې د هغه د ملګرو صفتونه نو ما د هغه وخت لیکل واغېستل یه د خدای بنده چې تا ته دومره پته ده چې پیغمبر مبارک نبی برحق دی دومره درته پته ده چې د هغه ملګري هم درته معلوم دی او زم درته معلوم شوم زه دې مو پیژندم چې ته به دویم خلیفه او په دې دنیا به حکومت کې او ګرجې بروانه نو ته د خدای نیکبخته دا پیغمبر منې ولې نه ایمان ولې نه راوړې ما ګرجه خو ما ته پرېږده ما ګرجه تا ته نشم پرېښود ما چې تا سره لیکل کړي دی هغه وخت کې خو ما ته اډر نو اوس ما ته د قرآن او د پیغمبر حکم موجود دوه خبرې دي یا خو راځه مسلمان شه خبره خلاصه دا ګرجه به دې په جومات بدله کړو او یا دا دی چې زمونږ ټیکس ومنه زمونږ حکومت ومنه زمونږ جزیه ومنه هېڅ هم درته نه وایي او که نه زور زبردستي کې نو بس اسلام د چا زور زبردستي نه مني دا د پیغمبر مبارک د ملګرو حضرت ابوبکر صدیق وی یو قافله کې غالبا ما نوسیر دی وفیات العیان د ابن خلکان یو کتاب دی یا مې دا واقع هغې کې کتلی او یا خصائص کبرا د سیوطي کې خو دې دو کتابونو کې یو کې شته یو قافلې سره تللی وم یو علاقې ته
او دا د حضور پاک د نبوت د پیغمبرۍ نه مخکنۍ خبره وی زه څه کار کې مصروف شم وی چې رالم قافله ورته وه اخو به پیاده قافلې تلې او قافلو سره به یو رهبر و مرشد به یې ورته وي هغه ته به لاره معلومه و نو هغه به ورته لاره ښووله هر قافلې سره به یو کس روان و ترجمان چې لاره ورته قافله ورته وه حیران شم چې خدایه داسې وشو اوس بله قافله خدای چې میاشت پس دي 6 ورځې پس دي کله ځي دا به زه څه کوم او زما ټول سامان هم په قافله کې و هم رانه لاړه قافله خو بیا چاته نه ساري تپوس مې وکړه په کوم وایي دا لاره تلم لار مې غلطه کړه چې کومه غټه لاره وه د قافلې همې پرېښوده او په بله لار تلم چې تلم یو ځنګل راغی مازدیګرې ماښامې شوه خدایه اوس به څه کوي مخامخ راته یو رڼا ښکاره شوه یو آبادي ده او په هغې د پاسه رڼا ده دې ته به منار وې دا زمونږ د جومات منارې ته چې مناره وي په دې وجې ورته وي منار د اور ځای ته وی نو دوی به په قوم کې په کلي کې به دوی یو لوړ آبادي جوړه کړې وه هغې ته به یې منار وی مناره هغې کې به اور بلو دا به ردې نښه وه چې په لاره قافلې ځي نو هغې ته به پته وي چې دلته کلی دی اور به بلیده په هغې کې ولې اور هغه ځای بلیږي چې که ځای کې انسانان نو قافله به راله نو هلته به دیره شوه نو دوی به ټول تجارت په دې قافلو باندې دا خو اوس قصې پسې بدلې شوې ګنې هغه زمانه کې به ټول په اوښانو او په اسونو سوداګري وه زمونږ په مونږ چې واړو مونږ ته اوس ماته هم یاد دي پخوا به د هندوانې او دا خټکي په اوښانو باندې راتلل زمونږ د کلي ته به راتلل او د دې سیزو جومات ته مخې ته یو غټ سریخ و د هغې لاندې به بارونه وغورځو داسې ده که نه د هندوانو بارونه به وغورځول خلک به رالل بارونه به یې اخېستل او زیاتتر به یې ویل لکه وي دا د سیکو ډیری نه راغلي دي د شب قدر ډیری ته به یې سیکو ډیری وي خټکي به رالل او د هغې بارونه به یې راوړل او دغه ځای به یې وغورځول خلکو به ته یې اخېستل نو دا اوس خو دا سوزکیان موزکیان راووتل چینچیان او دا فلینکوچ او قصې نو سیزونه ځای ته رسېږي قسم دې دا کوم ځای و دا اوس دا د ډېر لږ وخت کې د دنیا دا نظام ګډوډ شو دا هر څه بدل شو یعنې دا قصې پسې پکې نه وې صاحب خلک ماړه خلک وږي شوس مال لږو خو خلک ماړو هلکه در یادو مې چې وږي به د چو شو نو په کوري کې به یې کور ته په غوی د پاسه او په سنډا د پاسه راوړل لالا خلکو به ترې وږي ایستل که نه په خوشحالۍ به خلک به ورلل یو لږ هلکه یو 2 څلور وږي راکه 2 څلور به نو زولی به یې ورته ونیوه سړي به په خپله ور وغورځول هم واخله غټه زولی به یې د وږو ډکه کړه په دې زولی کې به یې یوړل د کبابو کړیله به یې په هغه خرڅ کړل کباب به یې پکې وخوړه غټه زولی ډکه ورشه که نه او د چا وږي له ګوتې یوسه چې سرمن دې وباسي او که دې نه وباسي دا عجیبه وه ګاڼی له ولاړې ګاڼی له یې رورې نو هلته به کېناستې نو ګوړه به دې مه خوړه او پوک باندې به دې هم ځان سره راوړه او زولی به دې هم د ګوړې ډکه کړه کور ته به دې یوړه او دا غریبانان دا ستاسو قصبګر دا به تلل خلکو په بورو ګوړې او غنم او جوار ورکول اوس چې ګاڼۍ ته ورننوځي نو سترګې راته داسې برندې راوباسي ګوړه درکول خو سوال نه پیدا کړي چې لی درکړي چې هلته یې سټیم قسم دې پې خفه کېږي یو لوی سړو نوم یې درته نه علم لوی سړی د هغه ګاڼۍ ته یو سړی لاړ ګنې اجوې و اوره ښه نوم درته نه علم چې ګنې اجوې وي دا څه کوې بچې وي دا ګنې اجوې وی لږ صبر لږ صبر ګنې یې وله مات کو یو بند یې وله ورکړ ورته یې جام د اوبو ډک کوي د اوبو څخه مخکې نو یو جام اوبې پې وڅکلې نو بیا یې وله هغه بند ګنې ورکوي دا ورپسې وڅکه بس وي دا ګنې شو که خېټه دې د جوسو ډکه جوړه کړه هاي دا دې ته سخیان وایي زموږ په دې کتابونو کې یو غټ سخي راځي ډېر غټ سخي دی نو هغه چیلی ساتلې وه نو چې چیلی به یې لشلې نو لاندې به ورته سملاس نو په خولې به یې ترې پیستل هلکه دا ولې وایي دا چې په لاس ته شم نو دا در کوي ګاونډیان هغه درا راولي نو بیا به پایله راشي امینو امینه خیال دې راغی سخا ښه شی مال ډېر کم و پخوا حقیقت ته ته وایم د خلکو د کورونو دروازې نه وې
فرجونه او دا واشنګ ماشین یې نه وې د زنانو به په سر د پاسه کپړې دی دغه ته وړې دی کندې ته په تخته به یې والې او په سوباړې وینځل خو قسم په خدای د خلکو سترګې کوله وې اوږې نو خلک د ړنه خلک دا خوار نو اوږې نو د ړنه غنیانو اوس مال ډېر زیات شو لیکن د خلکو د سترګو کې هغه اوږېتوب پیدا دی اوږې دي خلک خیر خبره بل خوا لاړه نو هغه به د کلي کې به یو غټه مناره جوړه کړې وه هغې کې به اور بلو چې خلکو ته پته ولګي چې دا اور بلیږي خو دلته مخلوق دی نو قافله به راله هلته کې به 4-5 ورځې تېرېږي څه شیزونه به یې خرڅ کړل او څه به یې واغېشتل بیا به قافله روانه شو بل کلي ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی لرې دی نه راته یو منار ښکاره شور پکې بلیده ما وی زمونږ قافله به هم دلته راغلي کلی دی وی دی که باران شد طوفان زلزله او شپه راله وی چې هغې له ورغلم هغه هېڅ آبادي نه وه هغه د عیسایانو یو عبادت خانه وه خدای اوس به څه او دروازه بنده وه رالم د هغه دروازې خوا کې ودرېدم او دروازه مې وواله ځکه باران دی او سیلی طوفان دی او کلي هم نشته ما وی چې څوک راته ور لر کړي چې دا شپه پکې تېره کړم سار به ګورم دروازه مې وویله څوکیدار ته مې ووی چې ای مهرباني وکړه ما ته دروازه کولو که زه مسافر وی نه دا دروازه چې اوس دې وخت کولو کو سار به کولاوي بنده کو سار به کولاوي مې زه مسافر یم نو هغه زمانه کې به هم د مکې د خلکو قدر کوم ځکه دې مکې ته به خلک حج له عمرې له راتلل بیت الله پکې اوس هم که تاله څوک راشي او تا ته وایي زه مکې یم نو هر څنګه چې خلک یې په سر ګرځوي او د مکې د برکت نه خلک احترام کوي وایي ما هغه ته وایي چې یار ورې زه د مکې یم او د قریشو سره مې تعلق دی د یو پاک بیت الله ګاونډي یم مهرباني وکړه ما ته دروازه کولو که شپه تېره کړم ډېر سخت باران زل طوفان دی سار به دنه ځم وی زه او دا څوکیدار دننه دی او زه بار یم دروازه بنده په تکرار یو وی دی کې یو سړی راغی هغه سره شونټی یا ډیوار څه چې هغه د بره نه راښکاره کړي ما ته وی میلمه ما ته وګورئ ما ورته وکتل څوکیدار ته یې ور ورته کوله وکړه میلمه ته وی ور یې راته کوله وکړو ډېر هغه سړی هغه مشر چې کوم د بره نه راغی ما ته راته رغاړه ورته زه مې ډېر زیات عزت وکړه لکه ویم چې دا سړی در باندې تېر وته داسې ده لکه چې دې ستا پېژنګلو یا خدایه هسې نه چې اوس تعارف وشي او بدل وخېږم نو په بل غم ونړم سړی در باندې جوړ تېر وت ځکه زه مې داسې عزت وکړه لکه چې یو خاص میلمه ده چې یو خاص دوستي وي او را باندې روټۍ د هغه ځای چې څه خوراک را باندې وخوړل او بیا یې بوتلم یو کوټې له په کوټه کې څملولم چې میلمه فکر مه کوه دلته څمله سار به سره خبرې کوم دومره عزت ماله راکړه دومره قدر یې زما وکړو چې زه ته نشم وی ما وی دا سړی چې تا په ما دوکه شو د بل چا ګمان یې را باندې وکړو وی چې سار ما هغه خپل پاسېدمه را باندې ښه مزېداره ډوډۍ ناشته بیا وکړه نو وی ما ته وی میلمه نوم دې څه دی ما یې زما پلان کې پلار نوم دې څه دی پلان کې مې نوم دی د قریشو یې د بنو تیم قبیلې ما وی وی راځه وی پیسې ولم وی چې پیسې ولم وی ما ته وی چې مونږ عیسایان یو دا زمونږ عبادت خانه ده چرچ چې ورته وی ګرجا او راځه وی یو کوټې ته بوتلمه وی چې کوټې ته دروازه کوله وکړم او کتل 3 بوتان پکې ولاړ دي چې مې وکتل دي بوتانو ته نو زه حیران شوم ځکه چې ښي طرف ته بوت زما ډانچه ده زما شکل یا خدای دا څه مسله ده خوب یې نم که ویښه دا څه شی دی ځان ته م ګورم هغه مسکي کېږي او زما بلکل لکه چې څوک چاته ودرې چې د یو ډانچه جوړه که په کاڼه کې یو بوت جوړ که دا بعضې خلک جوړوي دا څه ورته ویلې کېږي دا څه خلک دی دا نقشې والا مصور ورته وایي مصوران دوی جوړوي هغوی ته چې تصویر ورکړي چې داسې جوړه که په کاڼه کې د هغه بوت جوړوي هغه له چې نقشه ورکړه چې داسې جوړه که نو هغې یې جوړوي اوس هم ډېر خلک په دې اخباراتو کې او په دې فیسبوکونو کې یو تصویر راولېږي وي دا را پلانکي تصویر دی د شکل د اندازې نه یې جوړ کړی وی خیر چې ما وکتل چې دا خو زما بوت دی دا زما شکل دا مقصد دا دې دلته سین جوړ کړی دی وی ما چې تاسو زه لیدلی یم چې دا زما شکل هم جوړ کړی دی وی بابا راته وایي چې لا اول خو دا تپوس ته نه کوم چې دا څوک دی دا درې واړه
ما وی یاره د میانس دا چې تاسو د چا نقش جوړ کړی دی دا زمونږ په علاقه کې یو هلک دی او محمد یې نوم دی صلی الله علیه وسلم او د عبدالله زوی دی او زما ملګری هم دی دا هغه وخت چې لا حضور پاک د نبوت نه دی میلاو شوی پیغمبري نه ده میلاو دا بالکل څه فرق شته پکې ستا دوست دی تا لید دی او زما ملګری دی نه هېڅ فرق نشته بالکل دا هم د هغه بوت دی ښي طرف ته د چا دی ما خو تاسو ته پته لګي زما دی دا ګس طرف ته چا دی وی دا زموږ یو بل دوست دی په مکه کې اوسېږي عمر یې نوم دی دا د هغه دی موږ درې واړه د یو کلي یو د یوې علاقې یو یو دوستان یو وی دا ټیک دی دا بوتان دا چې موږ څه کوم څیزونه ډانچې جوړې کړي تماثیل دا بوتان ما بالکل ټیک دی فرق پکې نشته خو دا تاسو نه تپوس کوم تاسو موږ درې واړه لیدلي وو چې دا هم جوړ کړي دي وی نه نو چې نه دي لیدلي نو دا هم څنګه جوړ کړي دي او دا هم جوړول ولې موږ کې څه چل دی خلک خو د یو بادشاه جوړ کړي یو غټ ساینسداني د هغه جوړ کړي داسې یو نامي ګرامي مشهور شخصیتي غټ یو کلاړي به ورته ووایو یو ډم ورته ووایو یو نیک سړی ورته ووایو خو چې په یو منصب کې یو انسان یو کمال ته رسېدلي ورشه لندن او امریکې ته وګوره نو خلک د هغې بوتان جوړوي په چوکونو کې د ګوتم بت ته وګوره داسې د نورو خلکو دا غټ غټ بوتان خو چې یو لوی شخصیت یې که په دین کې وي او که په مذهب کې وي او که په سماجي خدماتو کې وي او که په بادشاهۍ کې او که په ډمتوب کې او پارسې جوړ منږ تاسو زمونږ دا تصویرونه دا بوتان چې دلته جوړ کړي دي دا ولې جوړ کړي دي وی هغه بابا راته وایي چې دا هم ځکه جوړ کړي دي چې زمونږ په کتابونو کې د آخر پیغمبر د آخر زمانې د پیغمبر صفت او ذکر پروت موږ د هغه په تمه یو چې هغه راشي موږ به په هغه ایمان راوړو لکه اوس چې موږ ته حضور پاک فرمایي چې وروسته به دجال راځي او کافر به یو دا به کوي دا به صفت دا به دا به دا به دا به هر څه موږ ته ښودلي دي د هغه سترګه بړندۍ د هغه دا ښی سترګه به داسې بوقه روتي لکه شین انګور چې روتي د قڼ په شان به یې سترګه ښکاري داسې به ګرځي په دې تندي به کافر لیکلي خو چې څوک یې نه مني نو هغه ته به ښکاري بل چا ته به نه ښکاري مال دولت به دا به دا به داسې صفتونه دي چې خلک اوس هم د دجال خلکو فرضي بوتان او شکلونه جوړ کړي مکمل صفات ورشه وګورئ تاسو چې کم خلک اوس هم دجال ته بعضې خلک خدای وایي مسیحا ورته وایي او د هغه باقاعده په نوټونو تصویرونه جوړ کړي دي او په خپلو محلاتو کې د هغه فرضي تصویرونه جوړ کړي دي خو د څه نه جوړ کړي دي د حضور پاک د مقدسې وینا نه یې ګورې جوړ کړي دغه زموږ ته رسول الله مبارک د عیسی علیه السلام ذکر کړی دی چې یو پیغمبر دی تیر شوی د الله مقدس او اسمان ته جمدې الله خېجولی دی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله الیه هغه عیسی علیه السلام به راځي نوی پیغمبر بني ابدا حضور پاک په دین لګیږي هغه صفتونه یې کړي دي نو که مونږ هغه صفتونو ته وکتل نو مونږ ته د عیسی علیه السلام هغه نقشه د ذهن ته راځي دغه رنګې زمونږ په کتابونو کې د آخر زمانې د پیغمبر صفات پراته دي مونږ د هغه صفتونو نه دا ډانچه جوړه کړې او د هغې آخر زمانې د پیغمبر لومبې ملګری او خلیفه ابته تم لیدلی نه خو د خپلو کتابونو نه هغې کې چې ستا نقشه ده هم د وطرخي طرف ته جوړه کړې ده او ستا نه پس زمونږ په کتابونو کې د عمر نقشه ده چې هغه به خلیفه ستا نه پس او د هغه شکل د هغه صورت هم ورسره په ګس طرف ته جوړ کړی د مارونو لږ تاسو غور سره اوس لږ سوچ وکړئ چې یو انسان تا لیدي نی او د هغه ډانچه جوړی ګوره د انسان په شکل کې سي د یو د بل شکل کې خو د یو پوزه لږه غټه ده او د بل لږه وړه ده په دې شکل بدل شو د یو سترګې وړې دي د بل غټې دي د یو لږ رابار دي د بل دننه دي د یو خوله لږه کولاو ده او د بل لږه تنګه ده د یو سرمن لږه یو شان رنګ دي د بل شان په دې معمولي غوندې فرق شکل بدلېږي اوس د دوی شکلونه جوړ کړي دي او 100% هو به هو اقصې جوړ کړي دي دا مونږ عربو ته میا مې فی میا وایي یو شان بلکل چې څنګه د حضور پاک نقشه
او اقصې ډانچې او بلکې پیغمبر مبارک څه کې د هغه د ملګرو ډانچې او نقشې جوړې کړي دي تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې د حضور پاک او د هغه د دواړو خلیفګانو څومره صفتونه به په پخوانو کتابونو کې موجود چې هغوی ته ډیزاین جوړوي هغوی ته نقشه جوړوي هغوی ته بت جوړوي دې نه اندازه لګوئ چې څومره صفات یوازې د حضور پاک نه د هغه د دواړو ملګرو په خدای زمونږ ښکلي مبارک پیغمبر الله ډېر لوړ شان ورکړی دی عیسی علیه السلام به څه وی ومبشرا برسول یأتي من بعد اسمه احمد ما نه پس به بل پیغمبر راځي زیری در کوم تاسو له مبارک شی چې ما پسې فوري را روان دی نوم به احمدي او د هر پیغمبر نه الله په خپل وخت کې وعده غشتې ده هر پیغمبر نه قرآن وی زه نه ویم الله قرآن وی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ اے پیغمبر اے ابراہیم اے موسیٰ اے داود اے آدم اے شیسا علیہم السلام تعالی میں کتاب درک نبوت میں درک که بالفرض تا په وخت کې د آخر زمانې پیغمبر راغی بالفرض تا له خو لوی حیثیت تیرا پیغمبر خو ډېر لوړ مقام دی پیغمبر خو د خدای مقدس بنده دی پیغمبر خو د خدای ډایرکټ بې ذات شاګرد دی پیغمبر خو په دې ټول مخلوق کې الله ته بهترین او غوره دی ځکه خو الله نبوت او پیغمبري ورکړه پیغمبر له خو الله معجزات ورکړي دي پیغمبر له خو الله کمالات ورکړي دي پیغمبر له خو الله فرشتې د نصرت لپاره ورکړي دي چې کلم قوم د موسی علیه السلام دشمني وکړه تبه یې نه کړه کله چې قوم د نوح علیه السلام دشمني وکړه کله چې قوم د بل پیغمبر دشمني وکړه نو الله د پیغمبر د مدد لپاره فرشتې راونه لېږلي عادیان وګورئ سمودیان وګورئ نور قومونه وګورئ چې قرآن شریف کې الله وایي دا ولې دشمني وکړه د پیغمبر او پیغمبر سره ولې دشمني کوي هغه سره دشمني الله سره دشمني ده ولې که پیغمبر د الله پیغامات قوم ته رسوي لیکن د هر پیغمبر نه الله دا وعده که دا د آخر زمانې پیغمبر ستا په وخت کې راغی لتؤمنن به ته به په ایمان راوړې ولتنصرن مدد به مو سره کې دا دومره لوی شان ہے حضرت موسی که ستا وخت کې بالفرض راغی ایمان به پرې راوړې او په هغه سره مدد به کې اے حضرت ابراهیم نیکې دی اخذ الله میثاق النبیین ستا وخت کې بالفرض راغی ایمان به هم پرې راوړې مدد به هم ورسره کې دومره لوړ شان دا د بل چا کېدی شي چې الله ورکړی او حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا چې په غار حرا کې الله نبوت ورکړ پیغمبري ورکړ ملک دا جبریل علیه السلام راغی سره د فرشتو وګورئ علامه عیني او دا شارحین د حدیث وګورئ او چې څنګه راغی رسول الله مبارک په غار حرا کې دی او هلته د الله تعالی عبادت کوي یوازې به ته او هلته به لګیو او بله ورځې به یې تېرولې او کله چې به لیټ شو نو حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها د بیبي وه هغې به ورپسې خوراک خیجوی هغه بره ځای ته په خدای زه نشم یو ځل په جون کې ختلیم یو ځل په 1991 کې حاجی سوراب احمد صاحب د خدای پاک وبخي ارا سره ملګری سوراب وجس او زما یو خور وام اوس مړه د غریبه خدای دې وبخي موږ لاړو وختو باس بیا نیم ختل طاقت نشته چې وخی هغې ځای ته به ورپسې حضرت خدیجې خوراک کړو چې ناوخته به یې کړې هلته لګیا یې د الله تعالی عبادت کوي خوله کې ورته خدای پیغمبر د پیغمبرۍ نه مخکې د خدای ولی وي الهام ورته کېږي یا د ابراهیم علیه السلام د دین چې کوم باقي څیزونه په هغې لګیا دی د الله په ذات کې او د الله په صفاتو کې تفکرات او سوچونه کوي دې کې 40 کاله مکمل پوره شو او بعض علما وی یو ورځ د پاس 40 کاله اسلامي قمري جبریل علیه السلام راغی مرګري ورسره او راتلو سره بعض علماء لیکلي دي دا واقعه یو غټه تله یې راوړو غیبي کسان یې راوستل او رسول الله مبارک یې په تله کې یو طرف ته واچو او ورسره یې دې خوا بل واچو هغه په حضور پاک درون شو
بیا یې دلته دوه واچول اخوا نبی علیه السلام یوازې بیا پې درون شو دې خوا به یو کس زیاته و لسو ته ورسېدل وی دا وتلی اوس رسول الله مبارک بیا درون شو وی شل کسانې بل چابړي کې کړل حضور پاک بل طرف ته شو بیا پې نبی علیه السلام درونو لس یې زیاتول سلو ته ورسېدل سلی یو خوا کړل رسول الله مبارک بل خوا بیا پې درون شو جبریل علیه السلام خپلو فرشتو ملګرو ته وایي مه کوئ خواري مه تلئ که دا ټول مخلوق په دې یو چابړي کې واچوئ او دې په دې بل چابړي کې واچئ دې به په ټولو دروني وزندار به دا د معنا د وصف د عظمت د لویۍ په اعتبار او بیا ولا شق صدر چې ما درته په تېره جمعه کې ویلو سینه مبارک وشلولو بیا پریشن وشو او بیا د هغې نه پس ورته د قرآن شریف ایتونه واورول اقرأ باسم ربک الذي خلق دا د نبوت ابتدا ده د پیغمبره 15 ایتونه دي اقرأ باسم ربک الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وی شابه ولولا چې لومبې شروع کوي اقرأ ما انا بقارئ دا کار نشم کولی لستون کې نه بیا ورته جبریل پاسې ځان ته را تر غاړه بس او ښه مضبوط زور یې ورکړه او حدیث کې راځي حتی بلغه ما ته تکلیف ورسېد دې زور سره او بعض علما وی چې نه بلغه مني الجهد جبریل دومره زور راکړه چې هغه د انسان په شکل و چې انسان په شکل یې د انسان خاصیتونه هغه نه خولې ووتې وی اقرأ لولا ما انا بقارئ نشم لوستل خو دومره ډېر که یو سړی امیم وي او ته به کولی شي هیبت دی یو ناشنا خلق دی ناشنا ځای دی دا به څه کېږي بیا وله زور 3 ځلې وله زورونه ورکړل اخره کې ورته اقرأ 15 ایتونه ولوستل جبریل غیب شو رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دی هغه خولو باندې په لاره هوا ولګېده وجود خولې دی نو چې په خولو هوا ولګي نو باندې باندې تبه راشي یخني راشي چې کور ته راغې نو حضرت خدیجې ته وی زملوني علی شا به په ما صدر را واچوي هغې پې زر صادر هوښیاره ښځه تاسو خو ما تېره جمعه ویلي چې هغې ته پته وه چې ده کې کمالات دی او خدای به پیغمبري ورکوي آثارو له پته لګېدلې وه صادر یې پې واچو چې کله په قلاره شو نو وی لقد خشیت علی نفسي او ورته ټوله واقعه ذکر کړه خدیجې دا چلو شو زه خو ویرېدم په ځان باندې ویرېدم ما وی ګنې سام یې وباسي دا هغه فطري یاره په انسان راځي هیبت ورته وایي هیبت راځي دا به څه کېږي دا خو که بار دغسې دا جبریل راځي او ما له زورونه راکوي دا به څه چل کېږي دا فرشته لا پته نه وه چې دا الله را طرف نه ده خو لا هیبت دی په رسول الله وګورئ خدیجه ورته څه وایي کلا هرګز چې دې دمه دې ټکي دپاره دا واقع و لا یخزیک الله ابدا تا به چته خدای رسوا نه کړي تا به چته الله خراب نه کړي تا به چته الله دړمن نه کړي تا ته به چته الله تکلیف در ونه رسوي ولې آها انک لتصل الرحم تا کې خو د صلې رحمې صفت پروت دی دا د پیغمبرۍ نه مخکنۍ خبره ورته کوي دغه وخت نبوت میلاو شو تا خو صله رحمي کې ور د پیغمبر په صفاتو کې یو صفت دا شو ټول رشتہ داران که د سره څوک روانه کوي ته یې ورسره نه کوي هر چا سره صله رحمي کې پرشته کې ته هر چا سره ښېګړې کې منډې وې او دا د پیغمبر مبارک عادت و پرشته کې چا سره روانه نه ده کړې پرشته کې د هر چا خیال ساتلی دی د هر چا قدر یې کړی دی هر چا سره یې منډه والې وه که چا به نم کوله رسول الله مبارک به منډه وال نو ته خدا کې خدا صفت پروت دی نو خپل خپلوان به دې ملګري کېږي تحمل الکل د هر چا نه بوج اوچتی ظاهري بوجم یو سړي پنډ په سر دی نه چړتې ورسره اوچت کې معنوي بوجم حسي بوجم مادي او غیر مادي د هر چا په سر چې کم تکلیف بوج مشقت راغی تی مدد کې وتعین علی نوائب الحق او که چا باندې په حق او په سچ مصیبت راغلی تی مدد کې تکسب المعدوم او غریب سره
قرضداري سره خلکو سره کونډې سره یتیمانانو سره ته مدد کې آی های ابو طالب چې به کله باران نه کېده رسول الله مبارک ماشوم بچی دی رکوټې وی زما د دې ورواره یو شان دی ما ته پته ده نو رسول الله مبارک به یې راوسته او بیت الله سره به یې ودرو وابیض یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى عصمة للارامل زما دا ورواره څومره ښکلی دی آها صحابه وی چې کله به پیغمبر مبارک ته مونږ ووی چې مونږ له د استسقا د باران سوال وکړه نو مونږ ته به د ابو طالب دا شعر را یاد شو د پیغمبر مخ مبارک ته به وکتل و ابیض څومره ښکلی دی مونږ چې د الله نه سوال کوو د وریځې نه د باران نو د ده مخ مبارک ورته ور مخکې کوو دا ماشوم دی مشرکان دی کافران دی داغی خبره ما تعالی دلیل دیمنا لیکن اغا مشرکانو چې باران به نه کېده نو رسول الله مبارک ماشوم مرمخ کې به کوتا وی رکوټې ولا رکوټې او یتیمانانو لوسم منډې وي لا رکوټې دې منډې وي او کونډو لپاره چې کم په کور کې ناستې دي هغې له سوداګانې د هغوی کار دپاره منډې وي دا یو حیثیت دا صفت دی پیغمبر مونږ چې دا د رسول الله مبارک شان ذکر کوي زمارونو مقصد څه دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفت اخلاق کوئی مونږ په ځان کې پیدا ولې د پیغمبر مبارک صفت د نبوت نه مخکې څو صله رحمي مونږ کې شته نشته رشته داري چې ورته مونږ وایو نشته چې صاحب رشته داري په رشته دارۍ کې چې کم غریب شو تباه شو لا په خدای که دا چې کم غټ رشته داران دي غم خادي ورسره نه کوي په ناسته شرمېږي کینی ورسره نه او که ډوډۍ وي چې ته د واده خوراکي وي او ډوډۍ وي نو دوه ورځې ډوډۍ نو کلي له غټې روجي یا نرۍ روجي پخې کې دا رشته داران هلته راوغواړي او په دویمه ورځ په پېښور کې او بل دی په شادي حال کې مضبوطه ډوډۍ کې د کلي غریب ته او د قوم غریب تاړو پکې وای نه مړی وله څوک ښخی وایه که نه چې کم غټې راغوښتې دي او دا لس قسمه خوراک پې خوري په شادي حال کې اوله مړی ښخی که دا غریب رشته دار یې وله ښخی مړه پښتانه یو ټکې وي خفه کېږې ما وی غریب خدای کړی نو دله چا کړی وایي که نه وایي غریب خدای کړی نو دله چا کړی داسې کبرجن رشته دار چې دا کبر د سره کوي عقل ورته ښایې رشته داري مه پرېږدی غم خادي ورسره کوې عقل ورته ښایې راشه اوس یې وایي د پېښور نه هغه غټ غټ سنډاګان راشي هغه لینډ کروزر والا مړی دله اوس ښخ کړي خو دله موږ کوو منډې خو دله موږ وایو په غریب رشته دار نن خلک شرمېږي غم خادي ورسره نه کوي ورځي ورله نه دا د پیغمبر مبارک صفت نه دی خپل نسب او اصل به نه پټی زه مولایم یم زما پلار مولا و زما نیکه مولا و زما د نیکه پلار مولا و بلکل زما د نیکه پلار د نیکه 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 زور پسې خاندان ټول مولیانو زه پې فخر کوم الحمدلله دا څه خبره ده نسب پټی ولې خلک سپک ګوري ولې نسب ته سپک ګوري کلکم بنو آدم و آدم من تراب پیغمبر مبارک فرمای ټول د آدم اولاد یې دا پلان کې دی او دا پلان کې دی او دا پلان کې دی دا د اسمان نه راغلی که دا د آدم علیه السلام اولاد دی ټول د آدم علیه السلام اولاد او آدم د خاورې نه پیدا دی یو شی یې ټول دا قومیتونه دا صرف د معرفت دپاره دي جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو دا قومیت صرف معرفت لري چې مړه دا پلان کې قوم چې پته یې ولګي دا فلان کې قوم چې پته یې ولګي دا تورنګزوال دا چارسدوال دا فلان کې دا د فخر دپاره نه دي ګورئ رسول الله مبارک فرمایي سم شی په قومیت فخر مه کوئ چې زه یم او دا بیکاره قوم دی زما نسب اوچته وره دی بل کمزوری نسب دی ګنې وی خدای برې داسې ذلیله کي لکه ګونګټ چې ذلیله دی او په سپیمه باندې سوټې له ډغرې ورکوي داسې برې خدای ذلیله کي نن په قوم کې زما قوم او زما قوم او زه لوی سړی او دا غریب او فلان کې نه غریب چې مسلمان دی د زرو کارخانهدارو نه چې ایمان پکې نه د خدای په نزد بهتر غریب چې منځګودار دی او دغه سوټامیر
مونځ نه کوي په خدای که د د خپې خاورې ته م رسېږي غربت نو دا کبر به بلکل نه کوئ یو قوم چې دی وی دی دا څه خبره یو قبیله دی دا وی دا پلار مې مولا و ډېر داسې ماله راشي صاحب غټ غټ سیکرټریان او ډایرکټران نه ما سره کین او فخر کوي د پلانکي مولوي صاحب نصیب ډېر خوشحاله شم جی دا ما پلار یو راله مخکې ورځو کې غټ سیکرټري او لوی سیکرټري ماله راغی ما ته ویل صاحب زه دې وپېژندم نه زه د مردان د فلانکي مولانا صاحب نصیب فاضل دیوبند و زمانې کو راکه لاس مې مړه ستا غوندې نر سړی مې لګي چې په نیکه فخر کې غټ سیکرټري فخر وکړي د پیغمبر صفت دا دی صله رحیمه به د مارونو نه پرېږدی ښه تاسو ته مې چې څوک مې آواز واوریم رشته به نه پرېږدی صله رحیمي به نه پرېږدی او که په صله رحیمه کې د سره یو سړی تعلق ښه نم ساتي په صله رحیمه کې نو ته ورسره ښه تعلق ساته ته رخصاته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دوه روان دي وره مسلمانانو دوه کسه روان دي یو بل سره کم پکې بهتر دی الذي بدأ بالسلام چې چا سلام واچو د ټولو نه مخکې السلام علیکم دا غوره دی الله ته اولاهما بالله دا الله ته نږدې دی د روغه راولي لکه جی پرونی زما تپوس نه کړی زه یې نه کوم دا څه خبره ده نه به اوسګه بیمار به څه چل به ورشه وکړه تپوس مړه زما جنازې له نه دی راغلی زه نه ځم یا لکه بیمار به ناجوړه به کلي کې به نو دا د خدای دپاره کې دا رشتې دا پادل بدل مه کوئ دا د الله دپاره کې دا تپوسونه دا پادل بدل مه کوئ د پیغمبر صفت تحمل الکل یو سړی ګیر دی په دریاب کې گیر دی د زمانې په دریاب کې په گردش کې په هر څه کې قرض بل چې وس کېږي تعاون ورسره وکړه او په حقه کې سود خور نه جواره کې گیر دی نه په سود کې گیر دی نه په حقه گیر شوی دی غریب او وس یې نه کېږي مړه دوړی ډوډۍ وله ولېږه که نه بچو له جامې وله واله که نه ښېګړه ورسره وکړه قرضدار دی یو غریب نیټه وله ورکړه خیر ورکول نیټ خو چې په سچه غریب گیر دی او دا چې کم په یو خبره درته کوم بعضې خلک په زور خلک ګیری ګوري نو سرباز دې نه ځان ساتي تا ته به راشي یاره چې دا جوړ دا مې چې دا مې دا پلاټونه مې دی دا کاروبار دی ما له ځو پیسې به دې ګیري کړي به زه ورپسې بیا زه ګرځه واپس قرض به درنه والي په بانه باندې په دوکا وره رسول الله مبارک فرمایي دا د نبی علیه السلام مبارک وینا ده چې یو سړی چا نه پیسې واخلي او نیت یې دی چې دا به ورکومه نو الله به دله وس ورکړي دا پیسې به دې واپس کوي او که د اخیستو وخت کې دا نیت و چې زه مړه چې یو ځل مې د ګوتو کړې نو ما نه بیا واله دله به خدای چرې وس ورنه کړي دا د پیغمبر مبارک حدیث مفهوم دی مونږ وایو که نه تورېږه مړه یو ځل د ګوتو کړو که نه نو چې بیا ورشي ورته نو پټېږي به ده نه چې لکه تا خو ما سره واده کړې وه که زوی ته ویې وروڼه مونږ څه پلار هم پېښه ته پوه شي که پلار ته ویې وروڼه تا خو مې زوی له ورکړی ته پېښه او ته پېښه پټېږي به ده نه او که ګیرې کړه مړه څه داسې دغه ریله باندې پورې دي خو دربه کم که نه او چې لږ زورور یې سترګې در باندې راوباسي د مړه هسې شرمې دربه کړو که نه خدایه ده سره څه کوې اوس یو سړي چا باندې قرضه وه نو چې ورغې یو ورور یو کار به وکړو زه دا نیمې به درته وبخلې خو دا باقي نیمې خو راکړه که نه بس وی کار وشو که خیري دا به دې ډېرې زر خلاصې شي وایي دا نیمې به کله راکړې وایي چې دغه نیمې څنګه خدای خلاص کړې دا نورې نیمې هم دغسې خدای خلاص دي یو سړي په چا قرضه وه نو پسې ته راته نو هغه ورته بس کار وشو که خیري وایي څنګه وایي یو ځای مې یو ډاګ هغه مې ګډو چیلو والا له ورکه په کرې هغې کې شپول د غنو تو دی د غنو شپول دی پکې نو هغه پکې ګډې چیلې ودرئ نو چې هغه شپول په هغه غنو کې وړی به که خیر انخلي نو چې هغه وړی انخلي او هغه را جمع کړم او خرڅه کړم نو تاله به خپل قرض خلاص کړم نو غنو شپول ته اوس غنو ته ګډې چیلې کم ځای نږدې کېږي او دا وړی خو په 100 کاله کې هم پاو نه جمع کېږي امینه دا د ګډو وړی به هغه غنو کې انخلي
نو چې ون خلی را جمع به کم خرڅه به کم تاله به قرض خلاص کم. نو دی غریب وخندل چې خدای دا دې داسې نیټه راکړه چې زه خو یې څه کوې چې کړوسو ته هم نه پوره کېږي. وی خندل او ته څه وایي؟ وایي چې د نغدو دې واورېدل څنګه خوشحاله شه. او دې خندل. دا زمونږ د خلکو نن عادت دنیا خلک په دې پلاټونو کې خلکو ګیر کړل تابع کړل. دروغ ورته پردی پلاټ ورته وښیي او راځه در باندې خرڅوم. پردی دکان ورته مونږ هم خفه کېږې ما مونږ هم شپه په شپه ځان نه د مردان نواب جوړو که مونږ هم شپه په شپه د ځان نه ښه مالدار سړی جوړو. نو بس دوکه شو. نو دا دوکه داسې نه د دې پیسې مونږ دوکه کړي. مه کوئ مسلمانانو سره ټګي. دا د پیغمبر خوی نه دی، د حضور پاک خوی دا نه دی چې د بل نه پیسې وې، د بل نه جیب وې، د بل نه ډاکه کې په یو طریقه او بل لا پرځه. دا نه دی. د سیرت د بیاناتو مقصد د رسول الله مبارک په نقش قدم تل دی. د سیرت د بیان مقصد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقشه خپلول دی. دا د سیرت بیان. نو د نبوت د ډېر مخکې په پیغمبر مبارک کې دا صفتونه پراته دي. نو ځکه خو حضرت خدیجه ورته دا وایي که نه چې تا کې دا صفت دی، دا 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 ته صله رحمي کې رشته پالې، ته غریب سره امداد کې، د خلکو د سر نه بوج اوچتې، د کونډو رونډو سره یتیمانانو سره ښېګړې کې، د قرضدارو سره ښېګړې کې، عامو خلکو سره کې. تا به خدای نه رسوا کړي. دا صفتونو والا نه رسوا کېږي. راځه ویاره د تره زوی او ورقه ابن نوفل هغه بوت د پخوانو کتابونو مولا خو په سترګو ړوند و دغه وخته پورې. ورته یې وی ته د ده نه څه خبرې واوره د حضور پاک نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولې خبرې ورته وکړې. او ورته څه وایي؟ هذا الناموس الذي نزل الله على موسی. دا هغه فرشته وه چې په موسی علیه السلام الله نازله کړې. تعالی خدای راوست. ګوره پخوانو کتابونو کې د پیغمبر صفت ته بیا وګوره. دا هغه فرشته ده چې په موسی علیه السلام نازله وه او تعالی خدای پاک دا فرشته تا باندې نازله کړه. تعالی خدای پیغمبري درکړه. او بیا ورته څه وایي؟ ارمان چې کم وخت کې تا دا قوم د خپل وطن نه وباسي او زه جمدې مو زه دې مدد وکړم. ګوره بعضې علما وایي دا د ولې وې؟ دا په دې وجه چې چا دا کار کړی دی پیغمبرۍ دعوه نو اکثر قوم ایستی دي. ګوره پیغمبر یې ومنل. او یا دا چې د پیغمبر صفت ورته په هغه کتابونو کې معلوم و چې قوم به یې وباسي. نو حضور پاک ورته څه وایي؟ او مخرجون ما به دوی وباسي. را به شي یو وخت چې دا قوم به دې وباسي. دا ټول د حضور پاک او صافو صفتونه په مخکې کتابونو کې لیکلي پراته دي. دویم که د عیسایانو دا خپل کتابونه اگر چې محرف دي، تحریف پکې شوی دی، ګډوډ کړي دي، لیکن بیا هم که دا خپل کتابونه ادب عناد او د بغض چشمې لرې کړو په صحیح طریقې یې ورته وکتل. دغه رنګې یهودیانو چې هغه د بغض او د عناد چشمې لرې کړو په صحیح طریقې یې ورته وکتل. دا خو عبرانۍ کې الفاظ دي او هغه معلوم کړل چې د آخر زمانې پیغمبر چې موږ ته خپلو کتابونو کې ښودلی شوي دی صفات دي او راشه بیا د هغې موازنه د هغه صفاتو سره وکړه چې زموږ په پیغمبر مبارک کې پراته دي. والله که یو کافر پاتې شي ټول به مسلمانېږي. لوی دعوت د حضور پاک د توحید دعوت دی چې الله یو دی، شریک نه لري، نه په ذات کې، نه په صفتونو کې او نه په کارونو کې. ته مخلوق د خدای سره شریک دی چې پیدا. دا لوی دعوت دا په ټولو کتابونو کې شته. یو کتاب د دې نه خالی نه دی. دا مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غټ شان ذکر کړ، یو لوی صفت مې ذکر کړ او د دې پیشنګویي مخکې پیغمبرانو کړی. د حضرت ابراهیم علیه السلام چې بیت الله کله جوړ کړ نو سی وی ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. خدای دې بیت الله کې د دې د قوم نه یو سړی پیدا کا چې دغه کې دا یو څو صفتونه چې د الله د قرآن آیتونه لولي، په آیتونو باندې خلق پوهی او د خلقو د ګنده عقیده او ګنده اعمالو نه صفایي راولي
دا صفتونه پکې حضور پاک فرمایي انا دعاء جدي ابراهیم زه د خپل نیکه ابراهیم دعایم چې هغه کوم پیغمبر په کومو صفتونو غوښتی دی څلور نیم زره کاله مخکې هغه صفتونه ټول په رسول الله مبارک کې موجود دا عظیم ترج پیغمبر په امت کې الله مونږ پیدا کړي زمارونو ټول وایي الحمدلله او دا پیغمبر او دا امت دا ډېر قیمتي پیغمبر او قیمتي امت دی خو خدای دې مونږ د حضور پاک صحیح امتیان جوړ کړي صحیح امت هغه دی چې د پیغمبر مبارک ښکلی عقیده د هغې ښکلی اخلاق د هغې اعمال د هغې کردار چې څو هغه خپل کړي چې ما راته کوم صفتونه د حضور پاک ذکر کړ الله دې مونږ له خیر عافیت او برکات راکړي الله یې زمونږ ژوند زمونږ مرګ زمونږ حشر نشر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې استیر کړي